دا د مدینې د ریاست نارې بعضې خلک وایي خفه نه شي دا زما سیاسي تنقید نه دی چې په چای کوم نه زموږ کومې سیاسي پارټۍ سره وابستګي ده خو د مدینې د ریاست یو امیر دی او د ټول امت مسلمه امیر تیر شوی دی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا د مدینې د ریاست امیر دی راشه وګوره څنګه ریاست یې قایم کړ هغه پورې د مدینې د ریاست امیر وده کېږي نه سترګې نه پټېږي څو پورې چې د مدینې خلک وده شوي دي چې قوم او رعیت ویښ دی زه به هم ویښ یم چې کله مدینه وده شوه بیا به زه وده کېږم او د شپې ګرځي په کوڅو کې کوڅو کې یا زما نه شرمېږي یا هسې بعضې سړی د عزت نفس د وجې نه لږ دغه کېږي چې هلته خپله حل نه شي او مجبور او زه د یو کور نه داسې څه د مجبورۍ یا د تکلیف څه یو دغه واورم د پریشانۍ یو خبره او سبا به ما نه الله تپوس کړي چې دا ورله حل کړم دا مسله او دا تاریخ ته ډک دی څومره خدمتونه یې کړي دي څومره داسې مسایل به د هغه په نوټس کې راتلو غلام به ورسره د شپې په ګشت دوران کې دا کور په نښه کا دې کور ته دا تکلیف دی چې موږ د دې دا مسله حل دا د مدینې د ریاست حکمران دی دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی چې د شپې غلام سره د اسلم روان دی ګوري زنانه ده ماشومانو ته جاړي چغې ورته وایي څه چل دی خورې څه مسله ده وایي نه څه خبره نشته دی هغې ته دا پته نه وه چې د امیر المؤمنین دی عمر فاروق زما خوا ده نه وایي څه مسله یې موږ ته ووایه چې موږ دا مسله حل کړو نو هر یې ورته نه ویل اخر مجبوره شوه هغه زنانه ورته کور کې د خوراک څه نشته ماشومان مې وږي دي بچي خوراک رانه غواړي نو په دې کټوۍ کې خوراک نشته هسې بس دا سمسۍ پکې وامه او اور مې دغه کړې ده چې دا ماشومان ستړي شي د جوړانو اوده به شي زه ورته هسې وایم یاره څه مې درله باندې کړي دي او ترکاري پخېږي لږ صبر وکړئ ډوډۍ به وخورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باندې انتهایي پریشاني راغله اسلم ته وایي راځه بیت المال ته لاړو دا په تاریخ کې دا راځي یو بورۍ وایي راډکه کړه او اسلم غلام وایي دومره ډکه کړله چې بیا عمر فاروق رضی الله عنه بدن ډېر مضبوط و چې هغه اوچتولی یې نه شوله پای کې غوړي پای کې پنیر پای کې د خوراک چې څه څیزونه ټول یې ور واچول او غلام ته وایي دا ما ته را په شا که غلام ورته وایي چې زه څه دپاره یم زه به یې په شا کړم زه یې وړمه وایي نه نه د دې امت ذمهداري ما ته حواله ده د دې تپوس د قیامت په ورځ د عمر نه کېږي تا نه کېږي خو دا بورۍ لږه درنه ده ته راسره لږ زور وکړه چې را په شا یې کښېږدي الله اکبر دا د مدینې د ریاست حکمران دی دا امیر المؤمنین دی دا خادم دی د قوم دا د یو ماشوم لوږه نشي برداشت کولی دا د یو زنانه په سترګه کې اوښکه نشي برداشت کولی بورۍ را په شا کړه د اسلم وایي زه ورته حیران یم ما ته حیرانه کړله اوس په خپله یې په شا کړله ولاړلو نو د دې نه بعد په دې خبره حیران شوم نیمه شپه ده د خپل خوب د آرام غم ورسره نشته وایي ما ورته چې راځه بس چې خوراک مې ورله راورسولو نور څه کوئ زه چې وایي نه نه صبر کوه دا اور په خپله بلوم وایي په خپله یې اور بل کړو نو عمر فاروق رضی الله عنه دا ږیره وایي داسې اوږده وه نو په دې کې به وایي دا د اور دا خزلې به راتلې او په دې ږیره کې به یې نښتلې چې کله به یې د اور له پوکې ورکوه او هغه خوراک یې پکې واچوه ماشومان دپاره او په خپله یې دغه خوراک پوخ کړو الله اکبر یو حلوه یې وله تیاره کړه مزېدار نو یې ماشومانو ته یې په دې لوښو کې راواچوله وایي ما ورته ویل چې راځه چې بس ځو که نه اوس ویل چې نه نه زه لا نه ځم قسم مې دی په الله دا ماشومان ما په ژړا لیدلي چې دا مې په خندا نه یې لیدلي دې ځای نه نشم تللی د ماشومانو طریقه دا ده چې ماشومان کله ماړه شي د دې کې مستي بیا یې مستي هم کوي خاندي نو وایي دا ماشومانو چې دا خوراک وکړلو په خېټه باندې ماړه شو وایي لږ ساعت بعد یې خندا او مستي شروع کړله وایي بیا راته ویل چې راځه چې وځو اوس زما مقصد پوره شي دا کور په نښه که چې موږ د دوی لپاره د بیت المال نه مستقل وظیفه مقرر کړو دا خو ډېر محتاج خلک دا ذمهداري دا ذمهداري او تقوا او دا احساس د ذمهدارۍ په دې عمر فاروق رضی الله عنه غوندې سخت انسان کې چا پیدا کړه سخت انسان و تاریخ یې وګورئ ډېر سخت انسان و خو د موم په شان ته نرم شو دا زړه یې دومره نرم شو دا قسم په الله په دې کتاب باندې په دې قرآن باندې دومره نرمي پکې وه بیا برداشت به نه کېده
چې انسان محتاج په تکلیف کې برداشت پې نه کېده. قحط راغی په مدینه کې، قحط، او دا مخ داسې ننوت او دا ډوکې راووته د مخ د عمر فاروق رضی الله عنه. او کم خوراک به چې عام هغه څه ناڅه میلاوېده د قحط په زمانه کې دسترخوان به خور شو او د عوامو غریبانانو به خوړه، دی به ورسره هلته کېناسته، ما په دسترخوان باندې به خوراک. ملګرو به ورته ډېرې ویلې چې ګوره ستاسو په سر ذمهداري ډېره زیاته ده، تاسو ته د ښه خوراک ضرورت دی. چا به ښه خوراک راوړو چې ته جدا شه او دا وخوره. ویل نه، زما قوم چې کوم خوراک کوي زه به هغه خوراک کوم. قوم باندې دا حق دی، زه به دا مزید کوم، زه به ښه خوراک کوم. دا هغه عمر فاروق رضی الله عنه دی. د مدینې په صحرا کې گشت کوي، په آبادۍ کې به یې گشت کړو، صحرا ته به ووتو. دې لپاره د شپې که کوم مسافر وي پړاو یې اچولی، خیمه یې لګولي د سفر دپاره، شپه پرې راغلي، په هغه تکلیف وي، خوراک یې نه کړی، بل څه مشکل وي هغه ته چې دا مشکل وررحم. ورغه یو خیمه لګېدلې ده، سړی بار ناستی دی د خیمې نه پریشانه ناستی دی، په سوچ کې تللی. وایي ولې وروره څه چل دی، کوم ځای یو څه مسله ده؟ او ورته یې نه څه نشته دی، ته ځه وایي. وایي نه خیر ما ته ووایه، زه به ستا خدمت وکړم. هغه مسافر هغه ته څه پته وه چې دا امیرالمؤمنین راغلی. دا خو هسې یو دوه نمونې زه تاسو ته پېښ کړم. نور د هغه تاریخ وګورئ چې پته راته ولګي. د دنیا په سیاست کې د ټول نه اوچت نظام او د امن نظام او د ډیسپلن نظام چې ته ګورې، ته به زه د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت وګوره، پته راته ولګي. کافرو لوستلی دی، کافرو، او هغه د سیاست چل زده کړی دی، هغه امور نن لګی دی کافرو اختیار کړی. مسلمانانو کمرانان دي خبرون نه چې دور فاروقي څنګه دور دا اوس لګی دی. خلک دا دغه کوي که نه، دا مخلوق چې شماري دا خلک مردم شماري چې ورته ووایي، د مردم شمارۍ بنیاد عمر فاروق رضی الله عنه ایښی دی. هغه تاریخ اوچت، مهاجرین صحابه جدا، انصار جدا، په هغې کې بیا اصحاب بدر جدا، بیعة الرضوان والا جدا، او هر ماشوم به چې پیدا کېده د هغه به رجسټریشن کېده. هر ماشوم به چې پیدا کېده د هغه به واقع رجسټریشن کېده او د هغې دپاره به وظیفه د بیت المال نه مقررېده چې هغه نظام نن ته نشي پیدا کولی. په دې دا چې اوس خلک وایي چې جدید دور دی، د سهولیاتو دور دی، او په هغه زمانه کې د دې څیزونو بنیاد ایښی هغه چې نور کوم اصلاحات کړي دي او دې باندې علماو کتابونه لیکلي. بله ورځ مونږ فیصل آباد ته تللي، جامع سلفیې د لایبررۍ دوره راته هغه ملګري راکوله چې کوم لایبرریان ملګری د لایبررۍ ذمه دار، نو په هغې کې 3 جلده یو کتاب صرف په دې موضوع لیکلی شوی، ما دې تصویر واخیسته چې په هغې کې اولویات الفاروق، د عمر فاروق رضی الله عنه اولویات، هغه اولني اقدامات چې د ده نه مخکې هېچا نه دي کړي، او ده د هغه اصلاحي اقداماتو او اصلاحاتو بنیاد ایښی دی او انسانیت ته دغه یو ناشنا نظام ورکړی. عجیب دې قرآن له دا تربیت کړی. ورنه هغه په خپله یوه ورځ خطبه کې ویلې، زه څه وکړم؟ چا ورته ویل دا څنګه خطبه دې وکړله؟ منبر ته وخته، خلک راجمع شو، منبر دا د خطبه وه. وی عمره، هغه عمر یې که نه چې مکه کې به د ګډې ویزې سره ولې، بیا به لږ ناوخته راغی او پلار به راته لوړ ونیولو، ښه به یې وغربولې، ښه به یې برابر کړل. دا د تقریر راکوز شو. ملګري ته دا څنګه تقریر، دا څنګه خطبه وه، دا کوم بیان؟ ویل نه دې زړه کې مې داسې لږ داسې لوی شاعر ته راپیدا شو چې ګوره زه ټولې دنیا د مسلمانانو امیر یم، وایي دا خپل دا کبر او دا لویي مې ماتوله په دې خبرې، زه خو هغه عمر یم، ما خو ګډې ویزې سره ولې. دې مقام ته قسم په الله دې کتاب رسولی، هغه نه چې دومره عظیم شخصیت جوړ کړو، هغه دې قرآن ته جوړ کړو چې دا نن په تاخ کې ایښی دی او دوړې دې پرتې دي او ځان مې پرې پوه نه کړل. خبره مې دا کوله، ورغې د خیمې نه بار سړی ناست دی، پریشانه دی، مسافر دی، څه مسله ده؟ وایي څه نشته دی. د خیمې نه دننه یو د تکلیف او د فریاد اواز د زنانه راتلو. اخر چې مجبور یې کړو، یاره زه مسافر یم، کور والا مې په تکلیف کې ده، د ماشوم تکلیف دی، او بس الله نه غواړم چې الله خیر کړي. نور څوک څه نشته، د خدمت وایي څوک نشته. فورا لاړه د خپل کور ته او خپلې بیبي د شپې راپاڅوله، هغه د عمر فاروق بیبي ونه، د کور مشر چې تکړی نو ټول کور بیا مزېدار نظام یې جوړ کړی. ورته یې خوښه دې نه ده چې په دې شپه کې جنت وګټې،
او الله رب العالمین عظیم اجر درکړي. هغه ته ویلي څه خبره ده؟ ویلي دغه شان ستا یو خور د مسلمانه او مسافره ده او په تکلیف کې ده او دغه وخت د خدمت دپاره چې کوم څه لګېږي هغه سامان او اسباب ځان سره راواخله او زه چې لاړ شم. فورا یې غوټه موټه تیار کړه، زه چې کور والی ځان سره روانه کړه، هغې خیمې ته ور دننه کړه او دا بار دې سړي سره کېناست او خبرې اترې کوي. سړی څه خبر دی چې دا عمر فاروق دی، په دې نیمه شپه زما خواله راغی. الله لږ ساعت بعد د خیمې نه دننه آواز راغو و یا امیر المؤمنین. الله اکبر. کور والا ورته آواز وکړه مبارک دې شه وراره دې وشوی. سړي ټوپ ووهلو. دا چې کوم سړی د دې زنانه دا خاوند چې کوم بار ورسره ناست وایي امیر المؤمنین عمر فاروق ته زما خواله راغلی. ویلې ولې؟ دا زما ذمه داري ده، زه ستاسو مشر یم. الله رب العالمین ما ته دا ذمه داري راسپارلې ده که د دې امت یو کس مسافر دی، په تکلیف کې دی او بل یو مشکل کې دی، نو چې زما د وسې زه به خدمت کوم. دا زما ذمه داري وه، ما خپله ذمه داري ادا کړې. زما محترم ورونو دا هغه خلک چې نن په تاریخ کې د هغوی هغه کتابونه ډک دي د هغوی د کارنامو نه. زما محترم ورونو دغه مزیدار او عظیم شخصیت چې دا زمونږ د امت سرمایه ده، قابل فخر سرمایه، دا مونږ پرېښوده. او وختي شیخ جانزیب صاحب درته ویلي نن زما سټوډنټ ایم ای انګلیش کوي او هغې ته د انګریزانو تاریخونه انګریزانو هغه کردارونه چې فلانی انګریز داسې و فلانی داسې و دا چلو شو دا چلو پرېږده دا خبرې ورته وایي. دا څوک دا خو د تهذیب او د تمدن او د انسانیت نه هم ډېر لرې خلک دي. راشه د صحابه کرامو رضی الله عنهم تاریخ وګوره. دې قرآن چې کوم نسل تیار کړی و، دې قرآن چې کومه معاشره جوړه کړې وه، دې قرآن چې کوم نظام ورکړی و، دې قرآن چې کوم امن ورکړی و، دې قرآن چې کوم سکون او چین ورکړی و، دې قرآن چې هغوی له کوم عزت او رفعت ورکړی و، هغه دور مطالعه کړه پته درته ولګېږي. دا نن خو موږ چې ذلیله یو په دې وجه باندې چې موږ د الله د کتاب نه مخ اړولی